بسم الله الرحمن الرحیم. په ټولو ناول زه د لالا چې کوم مینوال د پروګرام یې ارینج کړی دی د دې شکریا بیا چې په دومره ګڼ تعداد سره د مشران راغلي دي د مختلفو علاقو نه د صوبو نه د ټول پاکستان نه دې ته هم شکریا. زه ډېرې خبرې نه کوم ځکه چې نور مشران هم ناست دي، خو د لالا یو څو داسې خبرې وې چې کله د 9/11 واقعات وشول او د وزیرستان ځمکه ډېره توده شوه او مرګونه پکې شروع شول، ډېر حالات ګډوډ وو. نو مونږ به چې کله په پټه داسې راووتو د پېښور طرف ته به راتلو نو زمونږ بل ځای نه و، بیا به لالا ته راتلو. هغه د مشرانو خبرې او د وطن د درد او د تکلیف خبرې دا به مونږ واحد د لالا سره شریکولې او هغې به مونږ ته د خپل بچیانو په نظر باندې کتل. ډېرې داسې مسلې دي چې هغه زمونږ د وس نه بهر ته وي، خو لالا موږ سره په هغه کې حل کړي دي او مدد یې کړی دی. بل د موجوده حالاتو کې د لالا دغه واقعه دلته پې ملګري خبرې وکړي، دا داسې واقعات نه دي چې موږ د عام سړي په نظر باندې ګورو یا څه واقعات چې وشي په دې پسې شاته ډېرې خبرې وي. لکه څرنګه چې په د موجوده حالاتو کې ډېرې داسې خبرې دي چې په ابتدا کې به ډېرې غټې غټې واقعات شول او څوک به چا به څه نه پې ویل، خو اوس ډېرې معمولي واقعات وشي هغه واقعات به یو ډېر نوی رخ اختیار کړي. لکه څرنګه چې دغسې د پېښور د پولیس لاین خبره وشوه په ډېرو جوماتونو کې شوي دي، خو اخر ته هغه خلک په دې باندې پوه شول چې څوک په فرنټ لاین باندې وو، چې چا په دې صوبه کې او په دې ریاست کې زیاتې قرباني ورکړي دي، هغه هم په دې باندې پوه شول چې که زه د وردي والا یم په ما پسې نور شاته هم څوک شته چې ما په دې وردي کې نه پرېږدي. ملګرو دغسې هم د لالا واقعات د لالا دغه واقعه خو مونږ په ډېر شاید ډېره په ابتدا کې به دا خبره خواره شوې وي چې دا د دښمنۍ یوه واقعه وه، خو لالا واحد داسې شخصیت و چې په هغې باندې په دې صوبه کې په لر او بر افغان کې بیا خصوصا په قبایلي ایکسپاټه کې په ده باندې اعتماد و. د ډېر قوتونه داسې کول شول که هغه مذهب ناروند څه تر قومیته د جمهوري قوتونو ناروند څه تر اشتراکي قوتونو پورې دا ټول قوتونه په ده باندې راغونډېدې شو او د ده خبرې اورېدې شوه. نو د لالا دغه مرګ دغه وژنه دا صرف مونږ په وړه نظر کې نه ګورو او ملګرو د دې صوبې حالات یا لر او بر افغان کې چې کوم واقعات کیږي او روان دي او یو څو جبر په دې وطن باندې مسلط دي، که تاسو وګورئ نن سبا دومره چې کوم د سړیانو یا د ځوانانو د مشرانو قوتونه چې نن که په افغانستان کې تاسو وګورئ هلته چې ریزسټنس کوي مزاحمت کوي نو هغه هم زنانه دي. هم دغسې په ایران کې که تاسو وګورئ هغه هم ته د دې جبر په خلاف باندې چې کوم په استعماري قوتونو په خلاف باندې راوچت شوي دي هغه هم زنانه دي. دغسې هم چې نو زه دا وایم چې دومره په دې خطه کې اوس شعور رامخته شوی دی چې لکه څومره چې پخواني یا موجوده حالاتو کې څومره سړي هم مزاحمت کوي دغه عمره هم برابر زنانه هم په دې وطن کې ورسره روانې دي. نو ملګرو د لطیف لالا په دې حواله سره چې ولې هغې شعور راکړی دی چې تر څو پورې مونږ د خپل کور نه شعور نه کوشورو، د خپل کور نه یووالی نه کوشورو، د خپل کور نه اتفاق نه کوشورو، تر هغو پورې مونږ ته ګاونډي ته حق نه جوړېږي چې مونږ ګاونډي ته ورشو. ولې چې ګاونډي ته چې ته وایې هغه به اول تا ته وایي چې ته د کور حالات ټیک کړه. نو په دې حواله سره د مختلفو سیاسي جماعتونو، قامي جماعتونو او کمپرستو جماعتونو خلک موجود دي. زمونږ خو دا ریکویسټ دی ورته
ځکه چې دا اور دا د چا لپاره محدود نه دی. نه په دې کې طالب پاتې شو، نه پکې ملا پاتې شو، نه پکې کمپرست پاتې شو، نه پکې مسلم لیګي پاتې شو، نه پکې پیپلې پاتې شو، نه دغسې نور جماعتونه چې دي نه دا پکې پاتې شول. دغه اور چې په دې خاوره باندې د چا ځکه چې وجود او خاوره دا زمونږ ده، سوچ او فکر او پالیسی د بل چا دي، د هغې مفادات دي. دلته هغې مفادات دا دي چې پښتون څو پورې دی په دا خبرو کې اشکیل ساتلی وي تر هغو پورې دی ته خطره نشته. پښتون چې څو پورې په یو بل په ګریوان کې وي ته هغه په ته دې مسله نشته. خو اوس داسې لارې جوړیږي چې مختلف قوتونه کدي، که کمپرسته دي، که مذهب پرسته دي یا نور دي، هغې په دې باندې پوه شوي دي. ځکه چې موږ مجلسونه ارو کله ور په لار کې هم را سره میلاو شي، په دې باندې پوه شوي دي چې د پښتنو مسله دا اوس د وحدت مسله ده. لکه مخته چې مشرانو به ویل افضل خان لالا او ولی خان دی، صمد محمود خان اچکزی دی، دی به دا خبره کوله چې وحدت ضروری دی. دا اوس حالاتو کې بالکل سیم هغه خبره ده چې تر څو پورې لکه قامي شعور، قامي انقلاب چې پاک کې مونږ سره هره طبقه روانه شي، هر طبقه د دې کام زمونږ سره په دې غږ کې روانه شي. ولې چې پوهه پکې راغلي دي، پوه شوي دي چې زمونږ د مشکلاتو، زمونږ د درد، زمونږ چې دا څه واقعات کیږي د دې سبب څوک دي هغه هم ورته معلوم دي. د چا لږ مجبوري، د چا ډېرې مجبوري، څوک یې په ښکاره وایي، څوک یې لږ په پټه پټه باندې وایي. خو دا خبره ښکاره ده، په جوته ده چې پاکستان او د امریکې په پالیسي کې هیڅ فرق نشته. هغه د دې جنگ ځکه چې دلته امریکې په مفاد کې دوه خبرې دي چې هغه به مذهب پیدا کوي، په مذهب پسې به راځي او جنگ به دا غواړي، دلته به دې جنگ غواړي. نو د امریکې پاکستان ورسره به زه کلیر کټ وایم چې طالبان دا د پاسه په پیج باندې یو دي، دا د پاسه د دې په دا ټول د لاندې تفریقې چې دی دا خلکو ته دی، عوام ته دی. تاسو راته ووایئ چې کوم په دې خبرو کې جرنیل دی یا طالب کمانډر چې کله کار د واخلي هغې نه پسې مړ کي، یا امریکې چې ډالر رادرومي، ډالر په دې شکل کې رادرومي چې دلته دا جنگ. اوس ګورئ د پاکستان د پښتنو په خاوره کې به تاسو ووینئ په راتلونکي وخت کې چې دلته به کاروبار هم وي، پیسه به وي او ورسره جنگ به هم تود وي. په دې ولې چې هغه ډالر به رادرومي، خلک به دومره پې مشغوله کي چې دلته به وینه او دې شي تویږي. خو خلکو به مجبوري وي چې دې خپل ژوند په دې حالاتو کې جاری وساتي. نو تاسو د انتظامیه، د مشرانو د دې ټول حال ډېره یو ځل بیا شکریا، او اخیر وخت کې بیا دا دی چې خپل جدوجهد جاری وساتي او خپل په دې خاوره باندې وجود ساتل، د پښتنو سوچ ساتل، د پښتنو مونږ دا وکړو چې دلته روس راغی، مونږ ډالونه ووهل چې پښتانه به اوس د مشکلاتو وباسي. هغې نه پس بیا عربیان راغلل، نو دلته وی چې شریعت به راشي او پښتون به د دې مسلې نه وباسي. هغې نه پس بیا امریکانیان راغلل، بیا دلته ډولونه ووهل شول چې یاره اوس به پښتون د دې مسلې، چې تر څو پورې د دې خاورې واک اختیار، د دې خاورې معیشت، د دې خاورې سوچ او فکر، د دې خاورې یووالی موږ خپل په قومي تړون کې نه وي کړی، بل څوک د ستا ذمهوار امریکا هم لاړه، روس هم لاړل، عربیان هم لاړل، خو د حالاتو سره اوس هم ته مخامخ یې، دلته څوک نشته. نو د تاسو یو ځل ډېره مهرباني، مننه، شکریه.